سورة البقرة آية نمبر 234. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا الى آخر الآية. رونو اللہ تعالی په سورہ بقره کې اکثر احکامات ذکر کړي او ما تاسو ته ویلو چې مسلمانانو کله مدینه منورې ته هجرت وکړو نو بیا احکامات الله تعالی ډیر را لېږل، ځکه مسلمانان یو قسم وز د کافرانو د ظلمونو محفوظ شو، وسوت الله تعالی احکامات را لېږي او په زمانه جاهلیت کې چې کوم رسمونه الله تعالی هغه وخت په وخت باندې ختمي. نو دې آیاتونو کې بنیادی طور باندې الله تعالی یو دوه مسلې ذکر کړي. یو مسله د عدت ته او بل مسله په حالت د عدت کې کې یو زنانه عدت تیری نو هغه ته پیغام د نکاح لګل څنګه دي دا غي مسله الله تعالی ذکر کړي. هو د دین مخکې تاسو به خبره ځان کوی کوي چې عدت دې ته ویل کېږي چې د زنانه مثلا خاوند وفات شو نو شریعت دې ته وایي چې ګوره تبه د خپل خاوند د نکاح په احترام کې 4 میاشتې او 10 ورځې به تصوب منوهي. نصوب مطلب دا دی چې دا زنانو په خپل کور کې ناستي، دا به مثلا د سي ډول او سینګار ولا جامې بنا غوندي، نکریزه بنه لګي او ځان به چې په عام حالت کې او زنانه څنګه سینګاري نو هغه سینګار بنه کوي. بل دا چې دا زنانه به د کور نه به ضرورت نه وځي. البته علما دا وایي چې کچرته کې د ورځې د ضرورت په مقدار باندې وځي، لکه ډاکټر لزي یا د سي مسله د چې د دینه بغیر هغه کار نه کوي، د چا مشوره ده او هغه له یو زنانه اوته خو شپې له کور ته راځي، یا مثلا یو زنانه د شپې په یو ساعت کې وځي، لکه دغه زنانه د چې د عدت تیری او د شپې مثلا په دې باندې درد راغی نو دومره گنجائش ول شریعت ورکړی دی چې دا بوزي ډاکټر له علاج ول وکړي او د شپې واپس خپل کور ته راغلی. خو شپې له به د خپل خاوند کور ته راځي، دې ته ویل کېږي عدت. او دا عدت چې دنو داسل کې عبادت دی، دیو جن په کافرانو باندې د عبادت نشته. او شریعت دا ویل دي چې کمی زنانه مثلا یو انسان وکړي وغه اهل کتابي دي نو کاوی داوی خاون وفات شو نو پاوی باندې عدت نشته، ځکه دا عبادت دی او عبادت په مسلمان باندې دی. خو په زمانه جاهلیت کې د عدت طریقه څنګه و؟ په زمانه جاهلیت کې د عدت طریقه څه و؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي او یو اشاره وته په حدیث کې کړی ده. یو ځل یو زنانه راغله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی زما خاون وفات شوی دی او کزه چرته کې نکریزه کېدم نو خیر دی. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته د سی په خندا کې خبره وکړه چې اوس کو تاسو د نکریزو خبرې کوئ او یو وخت په تاسو باندې سره راغلی او چې تاسو به عدت تیرومو تاسو په پچی گزارولې. دې مطلب څه دی؟ دې مطلب دا دی چې کپرس کا د یو زنانه خاوند وفات شو نو په زمانه جاهلیت کې دا و چې یو کال به په یو کوټه کې تیرو او څنګه چل به کو د هغه کوټې چې کوم دروازه و نو هغه پسې بند کړه او دا زنانه به یو کال په دې تیاری کوټې کې ساتله و د دې خاوند وفات شوی او بیا به دې کول چې دله به وسوره وکړو په یو کمره کې
او پاغي کې بوته ډوړی لکه د سپي بشان ورگزارول او دغه زنانه به ام دقل ته په دقه کمره کې مطلب دا چې خپل قضای حاجت پم کو او دغه شاند کې خپل چې کم هر سو په دغه کمره کې باغې کول یو کال پورې بده زنانه جامې نه بدلولې وره او یو کال پورې بده دغه شاند کې ناست و نو د څه وچ یو بو به جوړ شو نو کان به غټ شي تاسو سوچ کوئ چې یو کال پورې بده زنانه خپل سر نه ګمنځو او دا په دې ښه کپړو کې ناست و چې یو کال به کله پوره شو نو بیا به دې څه وکړو چې یو د بيزي او بچي هغه به د سوري کې د سور پرې خو نو دا زنانه براولېږي دا او دې به سيزان اومغو نو دا به دومره ستاشي وو دومره وحشي شي وو چې اکثر به د هغه بيزي هغه بچي چې به مړ شو مردار وشو بیا به دې د قره بيزي دا بچي هم ځان سره واغستو او دې له یو ټوکري چې نو پچي به ولا ساتلې او دا بیا په خر باندې سورک او دا به دغه شند کې روانه کړی وو دې به دا پچي د سره غستي او شاته به شیندلې وې زما عدت پوره شو په بازار کې وګرځیدا دا د زمانه جاهلیت عدت وو اسلام چې راغی اسلام یې د چلونه بنه کوي زنانه په کمره کې نه بندوي که خاونه وفات شو عبادت پته رہی نو عبادت د سیده چې دا سلور میاشتې لس ورځې په کور کې او د زناور په شانتي بنئ خبستا سره ګرځي ډوړی ته به یوځای کینی که جامې خیرنی شي هغه بدلای که غسل کینو کولای شي یخته وینځلای شي صابون باندې مخ وینځلای شي نوکان واړه کولای شي خودم رسول عبد چې ډول او سنگار بنه کوي نو شریعت هغه احکامات چې نو هغه اعلان کړل او دغه شانته کې خوشبو به هغه نه لګي او دا زنانه چې دینو دی به د پلار کړه بنزي بلکې د خاون په دې کور کې به عدت تیری په دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 14 و10 پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم زنانه په الله او پرز د آخرت باندې یقین ساتي نو دې زنانه له جایز نه دي چې دا پچا باندې غم راضي وکي دا پچا باندې سوق مناو کی د درې ورځې نه اخو به زنانه یا نارینه به سوق نه مناوي په شریعت کې تعزیت 3 ورځې پورې ده البته که د کمی زنانه خاون وفات شو نو هغه د پردا چې سلور میاشتې لس ورځې به عدت تیری خو کپرس کا یو زنانه د سی و چې د دې د خاون وفات کېدو او په دغه ټیم کې مثلا دا بیمار و او چې کله د خاون وفات شو نو په دې میاشت باندې یا د خاون وفات شو په لسم ورځ باندې د دې ماشوم پیدا شو نو بس د دې عدت دا چې وزه د حمل الله چې ماشوم پیدا شو بس عدت ته ختم شو څلور میاشتې لس ورځې وس نه تیری بلکې چې ماشوم پیدا شو نو عدت ختم شو دا د شریعت قانون دی نو تاسو اوس وایي چې ورته زمانه جاهلیت څنګه طریقه کارو او د اسلام څومره مزیدار طریقه کار دی او په دې بل آیت کې الله تعالی یو بل حکم ذکر کوي چې کوم زنانه عدت تیری عدت خو تاسو په جنبو کنه خدای هم بخا عدت دې ته ویل کېږي چې یو زنانه دغه خاون وفات شو او دا زنانه په کور کې ناشته ده او سلور میاشتې او لس ورځې په کور کې به ضرورت او بهر ته نوځي شپه به د خاون په دې کور کې کوي خوشبو بنا لګي نکریزي بنا لګي سره جامې بنا غوندي دې ته عدت ویل کې او دا عبادت ته نو چې کوم زنانه د عدت تیری نو شریعت دا و چې تاسو بوتا پیغام د نکاح بوتا صراحتا نه لګي لکه دې څه بوتا نه وایي چې زما سره نکاح وکړه ځکه چې هغه د خپل خاوند د غم راضي کړه نو ته بدل د کې اوس پیغام د نکاح پس نه لګي البته تعریض وکولای شي تعریض دې ته ویل کېږي چې مثلا دا زنانه ده ستاره رشتہ دار ده او ته مثلا دې څه وته وي چې ګوره چې د چا خاوند وفات شي نو هغه له پکار ده چې بل ځکه نکاح وکړي ځکه چې معاشره کې بس خلک خبرې کوي او داغي بچی دي او بیا وته مثلا د څه خو شولې چې زمام د څه اراده چې د ثواب د پر چلته کې یو کونډه وکم نو خبري نو دا وس د ته تعریض وي تا وته خو شويشتا او د څه د وطن چې ما سره نکاح وکړه نو پیغام وته د نکاح نه لګي البته تعریض وته کې خو شابه وته ولې د خیر د جایز دي او البته یو پیغام د نکاح د څه دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خطبه یو طریقه کار عام زنانه چي ده
نو نبی له سلام د دین منع کړی دا چې یو سړی ولګېدو په یو ځای کې پیغام د نکاح ولېګو او وس هغه خلکو ته خا کړی دي چې موږ تعالی درکو او تر ولګي او وست الته کې پیغام د نکاح لېږي نو نبی له سلام د دین منع کړی دا لکه مثلا دا استاد دی او د په یو ځای کې پیغام د نکاح ولېګو چې دا زنانه مال په نکاح راکړي او وس نن ډاکټر صاحب ته پته ولګي دی چې د استاد ته خ کړی دي او ډیر اولګېدو د بس وس پیغام د نکاح ولېګو چې لکه استاد یې وی ورکه ځکه استادان خوشومان ډاکټر له ورکه چې لکه خوشاله نو لہذا دوته یو لالت ورکو نو دا چې دنه د خکارونه په شریعت کې دا ناجایز دي البته که هغه خلکو انکار وکړو استاد ته چې واقعي د استادان خوشومان دوی له ولې ورکو او ډاکټر صاحب تعالی درکو نو خدای دې وکي پرشتي دې پیامین وځي ډاکټر صاحب له ورکی نو لہذا چاغوی وته انکار وکړو دته چې تعالی درکو نو دل بیا پیغام د نکاح لګل هغه جایز دي نبی له سلام د دینه منی کړی د چې د یو ځکه چا پیغام د نکاح لګل دی نو بل چاله جایز نه دي چې هغه پیغام د نکاح ولي نو دې دوه آیاتونو کې یو الله تعالی د عدت مسله ذکر کړه او بل دا پیغام د نکاح لګل په حالت د عدت کې شریعت و چې دا ناجایز دي مکوي البته که خوښ او تولی او اسی وت اندازه لګي نو هغه خیر دی خلک نور بوته پیغام د نکاح نه لګي مګو چې هغه خپل سوق هغه تیر کی څلور میاشتې د سوزي تیر شي دا غینه بعد که کم ځکه نکاح کول غواړي نو بیا خیر دی خو زمون په دې معاشره کې یو بل ریواج دی او هغه د څه دی چې یو زنانه مثلا دغه خاون وفات شو نو دا زنانه مثلا اکثر د شل کالو یا د 15 کالو زنانه او د دې خاون وفات شو وز د خلکو دا کار دی چې دی وای کدا زنانه زمونږ ملکیت دی نو غوي وای دا زمونږ لپاره د شرم خبره ده چې دا بهر توزی نو دا غیله وربي یو غبداتیو کالی وای دا بدته پنیکا وای دا غبل خزم شته خیر دی خو دته پنیکا کو دا په شریعت کې مکمل ناجایز دی دا ظلم دی او دې زنانه نو باقاعده تاسو کولای کیږي به دا خلک په سبا باندې یری په دې باندې یری چې ستا خاون وفات شو نو تا ته وګورئ دا چې کومې صدر بیا به نه ملويږي او که زمون کر پاتې شنو بیا به د سم درکو او بیا به د بچو تربیت هم کو خو خامخا د دې اتیاو کالو د سړی ته اوس په نکاح شه نو دا ظلم دی دا د زنانه سره بالکل سراسر ظلم دی او الله تعالی به د ظلم په اړه کې تاسو کوي چې کوم زنانه دغه خاون وفات شو او هغه عدت تیر کو وز دا زنانه با اختیار ده چې کم ځکه خپل نکاح کوي کم ځکه تزي کده پلار کرزي کبل ځکه نکاح کوي دا په شریعت کې بده باندې دا پابندیان نشته بلکې چې کله د دې خاون وفات شو نو وس په دې یو کور کې دله د ژوند کولم صحیح نه دي ځکه دا غي له ورونه دي دا غي خلق دي هو کدا غي سجدا کړي شي او ځان له وته دیوال وهي او د خپل بچو سره ژوندۍ تیرې نه جدا خبره ده خو نور په شریعت کې بده باندې دا چا باون کړي نه ده چې خامخاله ور به کوي خامخا په خاندان کې به خلق کوي دا غي خپل اختیار دی چې کم ځکه نکاح کوي شریعت پر اجازه ورکړي دا د شریعت هغه مزیدار اصول دي او موږ په هغه باندې عمل نکوو الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق نصیب نو دې آیات کې الله تعالی دا فرمایي والذین او هغه خلق هغه زنانا یتوفون چې وفات کړي شي منکم پتاسو کې ويذرون او پریک دی ازواجن خپل بیبیانی یتربصنا انتظار بکئی بانفسهن خپل ځانونو 4 اشهر و 10 سلور میاشتې او لس ورځې فاذا بلغنا اجلهن هر کله چې ورسیږي پر نیټه تا فلا جناح علیکم گناہ نشته پتا سو فيما فعلنا فی انفسهن چې دوی نکاح کوي بالمعروف د شریعت مطابق والله الله تعالی چې دې بما تعملون چې کوم اعمال تاسو کوي خبير خبردار دی ولا جناح علیکم او گناہ نشته پتا سو فيما عرستم به من خطبه النساء چې تاسو پیش کوي پیغام د نکاح زنانو ته او اکننتم یې پټوي فی انفسکم
خپل زلونو کې علم الله الله تعالی ته علم دی انکم ستذکرونهن چې تاسو به تدا ذکر کوئ ولكن لا تواعدوهن لیکن وعده وسره مکوئ سرا پپټا الا ان تقولوا قولا معروفا مگر که خبر وسره وکئ د شریعت مطابق ولا تعزموا عقدة النکاح او قسم کوي د غوټي د نکاح حتى يبلغ الكتاب تر دې پورې چې ورسیږي کتاب اجله په نیټه تا واعلموا او فوی شي ان الله بشک الله تعالی يعلم فویږي ما فی انفسکم سجستاسو پزړونو کې دي فاحذروه ځان وساتئ واعلموا او فوی شي ان الله بشک الله تعالی غفور حلیم بخون کې دے او صبرناک دے